منگنن موضوع دا دریم مخلوق. اول وہ چې فرشتو ته د غیب علم نشتا. دویم نمبر وہ چې جناتو ته د غیب علم نشتا. او نن دریم نمبر دی چې اولیاء الله ته د غیب علم نشتا. د غیب علم دا خاصه ده صرف او صرف د الله جل جلاله نه علاوه بل چاته د غیب علم نشتا. دا صرف د الله رب العزت خاصه ده. وس یو خبره چې اولیاء الله څوک دي دا بل یو موضوع ده چې اولیاء الله څوک دي د الله ولیان څوک دي. ولی به هغه څوک کوم ته چې شریعت ویلي چې دا د الله ولی دی. په دې خبره خزان پوهیږئ چې کوم ته شریعت ویلي دي چې دا د الله ولی دی هغه به د الله ولی، او چې شریعت به د الله ولی نه دی ویلي هغه د الله ولی نه دی. اصحاب کهف غار والا باقی موردی دی کنا سورہ کهف چې کله مونږ لولو کنا نو بدی کې د یو څو نوجوانانو ایمان والو واقعه ده چې داسې نوجوانانو چې بادشاہ خلک د دین نه منع کول د دین خلاف راتلا نو دین نوجوانانو د خپل ایمان د حفاظت لپاره په یو غار کې پناه واغستا. وس دا واقعه څوک بیانوي؟ دا قرآن بیانوي. دا واقعه څوک بیانوي؟ قرآن مجید. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې داسې نوجوانانو او هغو په دغه غار کې پناه واغستا او الله رب العزت د ایماندارۍ گواهی ورکړي چې دا څوک دي؟ دا ایمان والو. وس چې الله یې گواهی ورکړي او په خپل کلام کې ذکر کوي او یقینا چې دا الله ولیان دي کنه یاره دینه غټ ولی څوک کې دي چې قرآن یې گواهی ورکړي. دا کسان چې کله دغه غار ته لاړه نو په دې غار کې لسکم 400 کاله 390 سال سونا 390 سال الله رب العزت په دو باندې خوب راوست. 390 سال په الله تعالی خوب راوست. دو په دې غار کې پراته دي. الله تعالی فرمای نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وجود چې په یو ځای باندې پروت دي نو دا خرابې کې ځمکه خوري. الله تعالی فرمای دوه مونږ ډډي په ډډي اړولا نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. کله خېسټ او کله ګسټ او مونږ اړول ډډي به بدلولې. لسکم 400 کاله بعد دا کسان رايښ شو. صدای به کې دی شي کله چې رايښ شو څوک دی بھائی؟ د الله ولیان. څوک دی؟ د الله ولیان. او لسکم 400 کاله په خوب کې تیر کړی. وس چې کله رايښ شو نو دا یو دی بل ته وای سونه وخت تیر کو کم لبستم یره سونه وخت تیر کړی. لبسنا یوما او بعد یوم یره یو ورځ یا د ورځې سنیمه حصہ یعنی سحر د شیو تقریبا د مازیګر را پاسي یا سحر با د شیو بل مازیګر را پاسي تقریبا ورځ نیمه دنو. وس کده غیب علم اولیاء الله توی نو سم خیال الله ولیان نو ته خدام پته نشته چې موږ سونه د شوی او ستا ولی دومره طاقتور دی چې پرتګ نه غوندي کمیس نه غوندي ننګا سرکار دا جی وای دا چې کله لګړی کنه نو بده باندې ډیر انوارات راوري. شریعت حکم دا دی چې به ستر پټ کا او دې چې کله وای چرس وس کی کنه نو دا بیا ماشاءالله دې بیا برابر خبرې کوي دا الله سره خبرې کوي. نو چرس نو کوم نه راغله چرس آرام دي. دلته کاروبار نه یا چې تاسو مسله کې یو تختی پنجاب ته جو بداتا دربار باندې ورمنډي
هلته کینی او په ځان باندې څادر راواچوي او تیارې روټۍ ته وغورځېږي او بس ورو دا خلک راځي او ماشاءالله پیر صاحب جي لاسونه وله ښکلوي پې وله ښکلوي او دا نظر او نیاز دا پیسې وله ورکوي چې بس زمونږ کار ورسره وکړئ نو او بېغم اوسه ستا کار به کېږي ځکه چې ته ډېر پونچې وي سرکار خواله راغلی او وای بھائی زمونږ پیر صاحب داسې دی ماشاءالله زمونږ پیر صاحب داسې دی چې د کور نه روانېږي نو خیال کوه وګورې هغه ته ستا د ټولو خبرو پته ده عجیبه پیر دی ماشاءالله عجیبه پیر دی هر څه ورته پته ده د اصحاب کهف د بزرګانو نه غټ بزرګ نه دی که نه هغو ته دا پته نشته چې بھائی مونږ څونه موده وتو او څه مذاق خو نه کوي لبثنا یوما او بعض یوم یاره د ورځې څه حصه یا نیمه ورځ به تقریبا وده شوي یو نو او لس کم 400 کاله یې شوي هلکه داسې وکړه د خوراک ضرورت خو دی که نه داسې وکړه یاره چې بھائی یو کس پکې تیار شي بادشاه خو ډېر ظالم دی فوجان یې راپسې مقرر کړي دي نیسم خو یو کس پکې په پټه لاړ شي او د بازار نه لږه خوراک سودا راوړی اوس که دا د غیب و علم د اولیاء الله سره وي نو دو به ویلې وي که نه چې دا سکه خو کوټه ده دا نه لګي بازار ته یې راوړلو بھائی که خو صدۍ تېرې شوي بادشاه هم بدل شوي هر څه بدل شوي او ستا بزرګ د ماشاءالله د هر څه بدلوي هلکه دا بزرګان نه دي یاره زه به نور هم دلایل در کوم د پیسو ته پته نه لګي چې بھائی پیسه بدلې شوې ده نه لګي ده منسوخ شوې ده سوره کهف د جمعې په ورځ باندې لولئ دجال فتنه چې راشي نو هغه خلک به په امن او محفوظي چې کومو کسانو د سوره کهف تلاوت کو صحیح ده ان شاء الله دې عزم وکړو جمعې ورځ چې کله هم راځي د سوره کهف تلاوت کو صحیح ده کنه خو هم ده ان شاء الله دویم نمبر درته وای چې په دنیا کې د ټولو نه غټ ولیان د صحابونو څوک شته هلکه بھائی که تاسو څوک معلومي چې د صحابونو ډېر ولیان دي د صحابونو ډېر پوهه دي د صحابونو ډېر د الله سره تعلق دی نو په دې مجمع کې ماته څوک وښیه بھائی څوک پکې شته چې ووایي چې د صحابونو لوی ولیان څوک شته نشته که نه حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علینا تپوس وشو تپوس کوونکي ورته ووایي چې په عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه کې او په امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ کې څوک افضل دی د هغو جواب واورئ عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته وفرمایل وایي ته د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مشابهت او برابروالی د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ سره کې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کوم جهاد کړی دی او په جهاد په میدان کې کومه دوړه راغلی ده او دا دوړه د اس په پوزه کې نه وتی ده که دغه اس په دوړه چې کومه په پوزه کې ده د دقې برابر که دا ټوله دنیا د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په شان ولیانو نه ډکه شي نو دا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په اس په پوزه کې چې کومه دوړه تل هغې ته نه رسي دا ټوله دنیا د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ان شاء الله چرته موقع د هغه بصیرت باندې یو مستقل بحث کوو کچری دا غونډه دنیا د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه ډکه شي نو دا د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په اس په پوزه کې چې کومه دوړه دی هغې ته نه رسي او تله خبره کوي چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه تابعی دی دا د صحابي برابر کې دي صحابه دومره لوی خلک دي لیکن د غیب علم ورته نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت سفر دی او غار سور کی پناه واغستا په کوم ځای کې په غار سور کې زه ته خطلې الحمدلله په هغه ځای کې کوم ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپه تیر کړی دا او منځونه به کې کړی دي الحمدلله ته مونږه ناس او غزګیم لیدلې دي ډیر نورانیت او واجب غوند کې ماحول دی دا غزګي ملګرو لسی ورکه کې نه ها ټیم شته تاسو د وینې نوم خپل بیان نشو کولی کینه چې ځې ملاویږي کینه راوړل زګو ډیر شي
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې د غار ته ورننوتو د څه لپاره چې د دې غار صفایي وکما چې په دې غار کې څه زهريله سینا اسینا چې زما محبوب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته تکلیف ورنګي ټیک ده کنه او بھائی دا ابوبکر نه غټ ولی چاته معلومي ماته وخه شته دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه غټ ولی زنه منم نه دا الله پر کلام منی نه دا امت علما منی نه صحابه منی د ټولو نه لوی مرتبه په انسانیت کې د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام نه بعد دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا ٹھیک ده ورننه وته صفائی وکړه صادره ټوټه ټوټه کو او د هغه سړی چې کم د غار وي هغه بندي کړي او یوې سړی دی پوند کې خدا په وته کې خدا چې داغه طرف سمار لړم رانی شي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ورنکي اوس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د غیب علم وې نو سم خیال لې هغه به د غیب علم کو دې ته وای کنه چې اوسست نه یې او تا خبري وکي هغه به یې ګوره خبره دسی تعویز رو باسي کنه دسی تعویز ماشاء الله چې بس تصرف ورشه او به ورته وای چې به پلان کې در باندې تعویز کړي او زموږ د خلک دړه در ور رواني دا چې ماشاء الله خسته کاروبار دی ګوره کولې کاروبار دی هر سړی پکې مبتلا دی او زی به یې پتا باندې هغه کوړي منتدي شي چې سوایا خراب کړي تا څه پته ولګي زما سره کسان دي ما ته خبره کوي او بیا دا کم چې جاهلان خلک الحمدلله موحدین شته توحید عقیده والے شته زمونږ تبلیغی حضرات شته الحمدلله وای اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا بہرحال دغه بیا خپل موضوع بای به ان شاء الله چلته بیا هغه وباسو بای و ماشاءالله داسې کمالی سړی دی کنه چې په لار زین لاري خبري وتم پته لګي ته په لار راغلی کنه چې سکه دا خبري وتم معلومي دي او هر څه د علم دی ماشاءالله خبره ترور ته شانکې او پلانکې د دنیا ماشاءالله زونګه او زونګه پښتانه کول بیا هم گزاره کوي او پنجابیان زما یو ملګری ویزا په تبلیغ کې موخ ولګو بیا مدرسې ته لاړم وې زمون کروم یو پیر راتلو پنجابي وې زمون کروم یو پیر راتلو وې کله چې بلا پیر سیب راغی نو دا خپل یو سټایل وې دا چې دا کټ په الټا کو دا کټ نه دا بونډا کټ وې دا په الټا کو او په دې کې وکې ناستو چې سیګریټ پرو خبري باندې نه کوي چې کله دا سیګریټ پوره شي نو بیا به زما تعلق ډایرکټ الله سره شي نو بیا به تاسو ما ته خپل حالات وایي بیا به تاسو ټولې خبرې چې کوم دی هغه به پوره کېږي بس بیا وایي او موږ دې سادهګانو موږ ورته ناستو ورو چا به له خپې چاپې کولې هغه طرف چې کوم دی د پیو دا بوله را روانو او یو طرف به لسی را روانه او یو طرف به چرګ او ګډ او هر څه به د لپاره تیار ځکه چې پیر صاحب د غیب عالم دی ته هر څه پته لګي ستاره دې ډون ده اس دیم نه دې ډون تلک همت وکا تلک پزان کې غیرت پیدا کا او د مزدورۍ د ځان ونیسا د مزدورۍ د ځان ونیسا هر څه ټیک ټاک دي د دې ذکر به سړی روان شي او سعودي ته بلاړ شي دوبۍ ته بلاړ شي ملیشیا ته بلاړ شي او په هغه ملکونو کې به هر قسمه عاجزي اختیاري او د کفیلانو خبري بوړي او دغه باندې بشپې تیرې په سخت او په تکلیف باندې او مزدوري وکړي یو روپیا او بچت کوي دلته غم خاده نه خلاص شو د هر څه نه خلاص شو او سکو مال ته کومه که په کلی کې وته چې لکه دلته مزدوري کوا یاره خبره په ما باندې چا څه کړی لکه څوک دونه وزګار دی چې تاسو راځو پته چې ته خسته شي چې پته چې چل کوو چې راځه پته باندې څوک مجه تر روزګار بنشي دا د خلکو زموږ په ذهنونو کې پته نه لګي سره اچولې دي تا سوره مزمل تلاوت کوا ستانه به د غون مصیبتونو ته ختمي ته د منزل تلاوت کوا ستانه به د غون مصیبتونو ختمي ته سوره یاسین د ورځې په شروع کې وایا ستا به ټول حاجات پوره کیږي لیکن دغه نه کومه خو چا را باندې څه کړیو کوم چې تا د قرآن خولې دي کوم د حدیثو خولې دي نو په هغې باندې راشه د ځان نه دي خویمه جوړه کړې ده
سکو ما پلانکی چې کوم دی عالم الغیب دی پلانکی ته پته لګي پلانکی پیر دا خبره کوي نه د غیب علم د الله نه سیوا د بل چا سره نشته. یو خبره یاد لرئ کشف او الهام دا بیل موضوع دی ان شاء الله په دې باندې بیل مستقل بیان کوو هغه حق دی هغه ټیک دی. لیکن اولیاء الله خو پیژنو کنه آیا کوم سړی د الله د رسول محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د شریعت خلاف زندگی تیری دا الله ولی کی دی شي او به یاد لرئ چې د کوم سړی زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شریعت د سنتو خلاف وا دا الله ولی چرته نشي کېدی ځکه چې د الله رب العزت دا کلام دا په هغه سړی د په خوله کې اثر راځي چې کوم سړی د سنتو اتباع کوي. موږ وایو کنه را وای کلمه هغه ده خو خوله د مذهب نه ده. نو مذهب کې څه کمال دی؟ مذهب کې کمال دا دی چې هغه په سنت طریقه باندې چلیږي. او زما ډیر عجیب پیر دی پیر سے مانزل نه راځي جمعه ته الکه بھائی پیر سے ولی مانزل نه راځي جی هغه مدینه ته تله مدینه کې مونږ کوي ماشاءالله او مازیګر مونږ په کعبه کې کوي الکه ډیر عجیب پرواز دی ماشاءالله کمالی سړی دی. مونږ په دلته پیسې کشتونه ځان لاچو قرضونه کو مزدوري کو چې په پیسې راغونډي کو او سو کو به چرته حج لاړ شو عمره لاړ شو او پوره ژوندۍ ځینې خلک په دې ارمانونو باندې دنیا لاړ شي او دا دونه خپل اجازه وسره دی چې به یو بلوټوث سیستم دی د دې ځای نه ډایرکټ مدینه ته رسي د دې ځای نه ډایرکټ حرم شریف ته رسي او دلته جمعه ته نه راځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد د مانځه سونه افضلیت بیان کړي ولی دا صحابه دا په بلوټوث سیستم باندې نشو تللی خو ته ځې کنه تعالی طاقت درکړې دی دا طاقت ته د کم ځای نه میلاو شوی که په اعمالو باندې میلاویږي په اعمالو باندې میلاویږي نو ته صحابه او عملونو ته نشي رسېدلی. ما دا ستوي کنه کدا غونډه دنیا د ولیانو نه ډکه شي د الله ولیان ته جوړ شي اول غشتینا ټول 2 نمبر دي جلی دي. هغه یوسف جان عثمانزی یو الګ دی هغه دغه کې پروګرامونه تاسو به بیان په دې خیبر ټي وی باندې هغه چرته یو پروګرام کوي یو کس سره ټلیفون باندې رابطه وکړه بای وای زمونږ یو خدمت ته چې دی وای او هر قسم خدمت به صرف وایا جو بس جو چې موږ سکار دي نو کوي چې هغه وش او ته راشه جو کوم ده چې کله رااله نو هغه ته وای چې بای مونږ په تمام خدمت کوو خدای راته توه صرف وضاحت راته وکا چې ته د علوم د کم ځای نه میلاو شوی ناغه بس دا خو ګوره مونږ علم کړی دی کنه ناغه ته علم دی کړی دی خو مخامخ یل دی او دعا لیکلی اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء تقریبا ټول لږ اکثر تاسو نه بدرځي دا دعا زمزم د وبو سکول دعا ده وبجس کې زمزم دا دعا به هغه پیر سے ماشاءالله چې دنیا خلق ولزي او کارونه لکه دنیا پیسې د بزرګاو پیسې دی علي بس کار به دی وشي هغه دا وای دا لیکلي دعا صرف وایا وای چې ما خو صحیح لم نه دی کړی نو تا خو بس وای چې ځان څه کولای شم دا یو غرو چتوم په دې بل एकदम او دا برغلو چتوم په دې بل एकदम هر څه کولای شي او وسنه بالکل ير شو چې به صرف د زمزم د سکلو دعا وای تا دا نه درسي نو زمون خلک په دې جهالت کې مبتلا شوي دي د الله د رضا لپاره د قران سره خپل تعلق جوړ کو د قران تلاوت شروع کو په خوا مشرانو ماشاءالله د دې کورونه به خسته د قران د تلاوتونو आवाजونه راتله سحر به مشر راغی کوړه پاسه لکه ټول منځله به خلک پاسه دا او د قران تلاوتونه به شروع شو وسغه جمعهتونه راته خالی شوي دي څوک د قران تلاوت نه کوي د قران سره محبت نه کوي چې ته د قران سره محبت نه کوي د قران سره تعلق نه ساتي چې بیا به ګرځي د پیرانو پس بیا به ګرځي ها صحیح اولیاء الله شته ټیک دي لیکن داغو نشاندهی بغیر د علم نه کیږي چې علماء تصدیق وکي چې او دا سړی چې کوم دی ټیک دی عقل پیر صحیح دی هغه صحیح دی بالکل د الله سره تعلق دی راز او نیاز دی هغه بل خبره ده لیکن دا کوم جلی پیران چې راغلي دي هیڅ وسره نشته د کور نه را تختیدلې چرته یا چې د دشمنی ده بس آسان طریقه ده بس مخ پټ کا د الله لوی ولی دی ولدا په دې مخ پټولو کې یا په دې ټټ ټټ ګرځېدلو کې دا تقوا ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو سړی د قشان ولیدو ټټ ټټ روانو ادي ته پوس وکړو به ولې د ټټ ټټ روانه جوړه وینه چې دا تقوا ده هغه یو دور راخلاص کړو التقوا ها هنا تقوا په دې ځل کې
دې ته ټټ ټټ ګرځېدو سره څه تعلق نشته یا په ځان باندې د کپړه راواچول او مخ د خلکو نه پټ کو چې زه لوی د الله ولی یم. نه څوک چې د الله ولیانی نو هغه ځان چاته نه ښایي چې زه د الله ولی یم.